بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو کتونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ډیره شکریا ادا کوم د خپل ګران قدردان رور سرزمین خان د بدلون ټي وي نماینده چې هغې دا موقع موږ له راکړله چې خپلو عوامو په نوم یو پیغام نشر کړو. محترمو کتونکو اوریدونکو، څومره چې زمونږ په دې معاشره کې مونږ وګورو د وړو وړو خبرو نه خلکو ته ډېر غټ غټ مسایل جوړ شي. په هغې کې نن سبا یو داسې دور شروع دی چې اکثر زمونږ زمیندار ملګري، زمونږ د ګاونډ نه د خلک، زمونږ د ملک، زمونږ د صوبې، زمونږ د ضلعې خلک لګیا دي. هغوی شجرکاري کوي او بوټي کري، په یو ښه نیت یې کري. او په هغې کې داسې معمولي ایشوز راځي چې هغې باندې هغې جنګ جګړې شروع کړي او د هغې نه ډېرې لویې مسلې جوړې شي. کشرانو ته هغې مسایل پاتې شي. مثال په طور باندې خلک په پوله باندې بوټي کري، سپېدار کري، بل څه بل څه. نو یو ویې لکه دا زما طرف دی، بل وایي دا زما طرف دی. پکار دا ده هر سړي ته خپل سایډ، خپل طرف ښه معلوم دی. پکار ده چې د خپل ګاونډي د حق خیال وساتي، جنګ جګړو نه ځان وساتي، ځکه چې په دې معمولي ایشوز باندې بیا نسلونه تباه شي. هغه د ټوپک په ځای پکار ده چې مونږ قلم له راولو، مونږ پن له راولو او ټوپک د هغوی نه مونږ لرې وساتو. نو زما دا یو عاجزانه درخواست دی خپل ټولو کتونکو اوریدونکو ته، خصوصا زما ینګ کول چې دی، زما نوجوان طبقه چې ده، چې هغوی داسې قسمه ایشوز که فرض کړه په معاشره کې، په ګاونډ کې، په علاقه کې، په ملک کې پیښیږي، نو چې هغې زموږ نوجوان طبقه هغې ته ورمخې ته کیږي او د هغې مخنیوی کوي. نو امید لرم چې انشاءالله زموږ نسل چې دی، نو دا به د ټوپک په ځای هغه به قلم ته او تعلیم ته لاړ شي او د دغې آفت نه، د دغې عذاب نه دی الله پاک مسلمانان، پښتانه او د ټول جهان چې زموږ څومره شه زلمي ګلالي مشران کشران دي، چې د دې نه الله پاک وساتي او موږ دین طرف ته روان شو. ځکه چې حالات ډېر زیات خراب دي او ډېر کړکېچن صورتحال شروع دی. نو امید لرم چې انشاءالله زما دا پیغام به مخکې هم تاسو شیر کړئ او زما ګلالي شه زلمي مشران او کشران ټول انشاءالله چې په دې خبره به لږ سوچ وکړي او دا به په خپل ژوند کې راولي. ځکه چې ژوند د الله پاک یو داسې نعمت دی چې دا بار بار نه میلاویږي. نو پکار ده چې د دې نعمت مونږ ډېر زیات خیال وساتو، په خپله ضایع نه شو، زموږ نه کشران ضایع نه شي، زموږ نه مشران ضایع نه شي. ځکه چې یو شاه زلمی زموږ د نظر نه پناه شي، نو هغه بیا په هیڅ هم نه راځي. نو لہذا خپل ژوند او د خپلو کشرانو ژوند، د خپل چم ګاونډ ژوند چې دا مونږ قیمتي کړو، په مینه، محبت او په ورورولۍ باندې خپل ژوند تیر کړو، نو دا به ډېره ښه خبرې. زه یو ځلې بیا د بدلون ټي وي مشکور یم چې هغوی دا پلیټفارم مونږ ته راکړو. ډېره مهرباني د سرزمین خان زما ورور دی، ډېره مهرباني د هغوی هم چې هغوی مونږ ته دا پلیټفارم راکړو چې مونږ د خپل پیغام خپلو کشرانو، مشرانو، خپلو پښتنو ته او د خپل وطن ټولو شه زلمو ته او ټولو وګړو ته مونږ دا ورسوو. که هغه په خیبر پښتونخوا کې دي، که په پنجاب کې دي، که په ګلګت بلتستان کې دي او که هغه په آزاد کشمیر کې دي، که هغه په بلوچستان او سند وغیره، په هر ایریا کې چې دي، د هرې ژبې مالکانان چې دي، مونږ ټول یو وروڼه یو. زموږ د ملک مثال د یو کور دی چې په دې کور کې مونږ ټول خوشحاله یو. انشاءالله ښه ژوند به تېرېږي. الله هم ښاد او آباد او خوشحاله لره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.